بیا نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته چې پته ولګېده توجه شته جملې ته که بند کړم اواز رانغی بس اخیری سفر د نبی علیه السلام مې بندوم نبی علیه السلام مبارک ته او د کافرانو ته پته ولګي چې په دې نه کې خلک لرې لرې تښتي نو یو بایکاټ یې وکړه توجه شته دې جملې ته سوشل بایکاټ یې وکړه توجه شته سوشل خو به پېژنې که نه سوشل میډیا پېژنې ټول که نه نبی علیه السلام مبارک ته یې مشوره وکړه ویښ کسان پکې شته ماشاءالله کوم چې ویښ دي سبحان الله وویل ماشاءالله جذبه به دا قایمه وي نو بیا به کار ټیکي وایي میټینګ یې ورته عجیبه غوندې سوشل بایکاټ یې وکړه چې څوک مؤمنان دي نو دوی سره به تجارت نه کوو نه به ترې څه اخلې او نه به پرې څه خرڅو یو دویم خبرې به ورسره نه کوو رشته رورولي خورولي اخوت هر څه کور کلی ختم بایکاټ که مؤمنان تاسو ته خبرې کوي نو بسې صم بکم عمي فهم لا يرجو دی به اورېدي مؤمنان به ورته لګیا او چغې به یې ورته والي دی به نه اورېدلو نه به یې جواب ورکړو داسې سوچ او هغه سوشل بایکاټ یو دستخط ولیکه یو رقۍ ولیکله او د ټولو د دې مکې غټو غټو سردارانو پې باندې دستخطونو بیت الله په درشل باندې ځوړند کړه چا چې دا نافرماني وکړه زموږ نه دی بس یاره مؤمنان ګرځېدل نه ترې چا څه اخیستل او نه پې چا څه خرڅول نبي علیه السلام مبارک وي ډېر تنګ شو نو شعب ابي طالب یو غټه دره ده هغې کې ټول مؤمنان راجمع شو دې مونږ قید کړو 3 کاله د چند صحابو سره نبی علیه السلام مبارک وي په دغه شعب ابي طالب کې تیر کړه او داسې وخت راغی د اسلام دپاره وایم نبی علیه السلام مبارک فرمایي داسې وخت راغی چې خپلو بچو له مې پاڼې راټولولې قربان شم د جناب محمد رسول الله خپلو بچو له مې پاڼې راټولولې ما وي بچې دا وخورئ صحابه وي کبل به م راشکول خوړ یو صحابي وي د لوږې دا کیفیت چې دومره لوږه انتها ته ورسېده نو د شپې مې په ځمکه باندې لاسونه وال نو سلامده مې په لاسو ولګېد نو خولې ته مې چوري دي نه یم پوه شوي یو صحابي وي سرمن په لاس وراله هغه سرمن مې ایره کړه او د هغه ایرونه به مې خوړې زندګي به مې تېروله او د نبي اسلام فقر دونه شو صحابي وي د نبي اسلام مبارک ګېډه او ملا مې داسې یو ځای ولیده په دې 3 کالو کې ما فرق نشو کولی چې دا د نبی اسلام ګېډه ده او که د املا ده دومره وخت راغی نو وایي چې د ظلم انتها شو د ماشومانو چغې تر 3 کالو پورې وختې ماشومانو به دومره جړل چې دا کفار به شعب ابي طالب د جیل له خوا له راله نو د ماشومانو چغې چې به اورېدې نو بار به خنداګانې او پړکې والې ماشومانو به دننه جړل دی به بار جشن کو نبی اسلام یې جړل بند وقت تیرېده حکیم ابن حزام یو کس ته هغه وایي چېره دا ظلم خو انتها ته ورسېد او کسان پکې په مړه کېدو شروع دي مړه کېږي پکې ما وویل 3 کاله لوږه چې انسان پاڼې وخوري نو محترمو انسان پاڼې خوړی شي انسان ګیا خوړی شي ما وویل صحابو د دین دپاره 3 کاله پاڼې خوړلې دي صحابو د دین دپاره شنه کبل او ایرې خوړلې دي محترمو پتا که لږه غونتې لوږه راله ته به هوټل والا سره شر ونه کړي ولې نیټ شوې ولې ترکاري پیسې به م ورکوي او جنګ به م کوي موږ ځان ته امتیان وایو دی چې جنګ حکیم بن حزام وایي ما نه د ماشومانو دا جړه ونه شوه نو یو اوښ مې د وازګې او د غلې راډک که شعب ابي طالب ته مې وله مخ که نو ابو جهل راته مخې ته ودرېده دومره ظالم ما ته د نبي السلام لوږه ولاوي مؤمن نومه ما وایي چې ظلم خو مه کوه پکې ظلم خو ظالمه دومره ظلم منم خو دومره نه منم چې څومره دی که هر څه دي انسانان خو دي که نه ټیک ته چلو دین بدل دی خو انسانان خو دي دومره ظلم انتها ته ورسېده چې ماشومان چغې وي او سړي یې جاړي ولې ظلم کوي ما ته یې وایي دې کې راله یو بل کس راغی هغه هم کافر ما ته یې ظلم نه منم ابو جهل سره شر شو هغه بل کافر ولګېد ابو جهل یې په سر باندې ووه شور جوړ شو وایي نبي علیه صلات وسلام مبارک ته وحی راله ابو طالب ته آواز وکړي دی چې کومه 3 کاله مخکې هغه رقه لګولې وه ورشه هغه رقه به په بیت الله باندې خو الفاظ به پکې ني اته وینو خوړلې دي توجه شته دې جملې ته نو ابو طالب راغی بارې کافران دي تاسو چې کومه رقه لګولې په هغې څه لیکل شته وي او موږ لیکل زموږ پې دستخطونه دي وایي که دستخطونه لیکل نو بیا وایي معاهده ختمه ټیک ده چې راله ویې کتل پاڼه وه خو الفاظ پکې نو سبحان الله ووایه محبوبه څنګه پته ولګېده وي جبریل راغی راته یې ووایي چې باس انتها شوه چې نبی علیه صلات وسلام مبارک د شعب ابي طالب نه بار روته ما وی دغه 3 کاله خو نهره تیره کړه چې بار روته نو یو څو ورځې پس ابو طالب د نبی علیه السلام چې کوم تره و هغه وفات شو عام الحزن دغه سال ته ویل کېږي
نبی اسلام مبارک فرمای ابو طالب مې غیږ کې و جړل مې ورته دغه غم لا ډیر نو چې د هغه غم مې سنبال کړی نو 4 ورځې پس مې ښځه وفات شو خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها یو چې زما د کور کوم ساتي او ملګري و په زنانو کې هغه هم خدای واغستا بار چې مې مخې ته څوک ولاړو ابو طالب تر مې هغه هم خدای وا دغه ډیر د غم کالو نبی اسلام په دغه کال مې ډیر جړلې دي قربان شم د جناب محمد رسول په دغه کال مې ډیر جړلې دي چې ډیر مې وجړل او انتها ته خبره ورسېده او د مکې نه مایوسه شم بس ما وی اوزم د دې ځای نه هجرت کوم توجه شته ویم که بند کم محترم وی طایف ته مې مخه کړه ما وی ځکه نور سني د طایف نه خو به یو څو سرداران مؤمنان زید بن حارثه میدان سره که طایف ته بار اوتم طایف ذکر قرآن کې تذکره ده لو انزل هذا القرآن على اهل قريتين عظيم الله وی 2 قریو په منځ کې یو قریه و چې طایف ته عظیمه قریه و ده وی چې دا راله نبی صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وی تاسو ته یو خبره کوم 3 سرداران راجمع کړ وی څه خبره ده ملمۍ وی او ملمۍ ما کوم ځای نه مکې نه راغلی یم زید بن حارثه ورته نبی اسلام لاس تړو ای په مخ باندې د دوړو آثارو طایف تاسو لیدلی دی که چې څوک تلي چاته نه عمره کړي خدای دې موږ ټولو ته وښیي امین ووایي وی نبی اسلام ورته مې ووی چې زه د خدای پیغمبر یم او الله یو ومنئ او دین اسلام ومنئ نو هغه 3 واڼه راته ولاړو نو په خندا شو 3 غټ غټ سردارانو په طایف کې نو په خندا شو راته ماته هغه یو راته وی ښه وی په مکه کې چېرته بل سردار نو چې خدای تعالی مشري درکړه څوک نو چې ته خدای یتیم ولیدې او ته پیغمبر کړې بل څوک نو دویم مرتبه چلو ځه مونږ طایف کې هم لوی لوی سرداران مونږ به پیدا کړي کنه مونږ کې به څوک پیدا کړو چې ته یتیمې پیدا کړې دریم مرتبه زمړه چلو ته د خدای پیغمبر وی او پیغمبر یم ته څه کولی شي او خدای هر څه کولی شي وی زه دې خدای ته دې ووایه چې په مونږ څه عذاب راوړي عذاب را باندې راوړي زه وی چلو تخته نبی صلی الله علیه وسلم مبارک لا ناس نوم او دمه مې نه ده کړې محترم لا ناس نوم سفر مې کړو دمه مې نه وه کړې وی قسم دې زړه ته مې داسې د مایوسۍ دغه راله دې ټولو دا څه کې چې دا الفاظ یې راته وویل نو ټول لاړل د کور نه ماشومان نابار اوړې دا تاسو دا واقع بار بار اورېدلی د خو بل کیفیت کې وایم ماشومان ټول خپل خپل ماشومان خو نابالغ یې نه پوهېږي او خپل خپل غلامان یې رابار کړه هغه ماشومانو له دونه نری نری چوکې د غنو ورکړې هغه چوکې د غنو وې پکې او دومره کاڼي راواغستل او ماشومانو ته وی دی پسې الوم کوي مونږ چې پښتنو کې کم الو کوو چغې م ورپسې اوباسې منډې م ترېنه اوباسې په چوکو م پې ګزارونه کوي په کاڼو م اولې نبی صلی الله وسلم مبارک وي قسم دې داسې منډې م ووارې په طایف کې زید بن حارثه وي چې نبی اسلام به په کاڼو لګېده زه به خو کاڼو ته مخې ته وم زما سینه او سر ټول په وینو باندې رنګ تر دې پورې چې ډېر ونه شو کاڼې ډېرو ماشومان ډېرو تر دې پورې چې د نبی اسلام دا پنډې ما د وینو ولیدې چې وینې پې باندې بهېدې ما پڼې د جناب محمد رسول الله د وینو ډکې ولیدې شاعر خپل ذوق کې یو جمله وی صرف په میم مې هم موجونه تر سینې راشي توجه غواړم صرف په میم مې هم موجونه تر سینې راشي زړه ته په نوم د محمد مې حوصلې راشي توجه شته صرف په میم مې هم موجونه تر سینې راشي زړه ته په نوم د محمد مې حوصلې راشي زه به یې تو کړم د مرۍ ځان به منصور کړم په دار که چېرته مخې ته د یار زلفې خورې راشي هره ذره د هغې خورې شي یاقوت او مرجان کومه خوره چې لاندې ستاسو د پڼې راشي هره ذره به خورې شي یاقوت او مرجان هره ذره به شي یاقوت او مرجان کومه خوره چې لاندې ستاسو د پڼې راشي او که د سرې وینې په پڼو کې د جانان ولیدې قربان شم که د سرې وینې په پڼو کې د جانان ولیدې طایف ستا د لار په کاڼو به خولې راشي قسم دې د جانان چې مې ډکې پڼې د وینو ولیدلې زید بن حارثه وي پته راته نه لګېده چې د کوم ځای نه روان یم او کوم ځای ته منډې وم نبي اسلام مبارک مې داسې ولیده چې یو باغ ته کېناسته یو سیټ ته شه وینې م بهېدې او اوښکې م بهېدې نبی اسلام نه وینې م بهېدې اوښکې م ترېنه بهېدې او زه ناست وم د نبی اسلام نه مې وینې م پاکولې اوښکې مې موله پاکولې قربان شم نو نبی اسلام چې کېناسته نو د خولې نه څه الفاظ ووتل ناشنا توجه شته جړلې م قربان شم ته نبی اسلام جړلم وینې م ترې بهېدې ما ترې نه وینې پاکولې نبی اسلام جړل او یو اواز یې د خولې نه ووته وایي خدایه زه کمزور یم قربان شم د نبی اسلام الله زه کمزور یم
او تبلیغ مې کمزورې دی. کوم تبلیغ چې مونږ موایجي پنډال ته اجتماع روانه ده، زه اجتماع له 3 ورځو نه نشم ته. خدایه زه عاجز یم او کمزور یم، او خدایه تبلیغ مې کمزورې دی، زه نشم کولی. او خدایه دا کافران دشمنان د دې په مقابله کې خدایه زه ذلیله کېږم. خدایه تا دې له قوت ورکو، الله دې په ما باندې اوچت کړل او زه د خدای وینې کړم او روغ ورزولم. خو الله که ته زمانه په دې سخت او مشکل باندې رضا یې، نو الله زه نه رضا یم. زمانه که دا وینه بهیږي او ته رضا یې، نو خدایه قسم دې په دې وینه رضا یم او په دې سخته او په دې بې عزتۍ باندې رضا یم. نو جبریل راغی، رب مې جلال کې راغی، جبریل راغی، لاندې راکوز شو، ځان سره یو ملایک م راوسته چې په جبل الملایکه باندې یادېږي. جبریل ورته آواز وکړه محبوبه ته ولې جاړې؟ زه اسمان نه الله ډایرک راولېږلم. آواز یې وکړه ځان سره مې یو بل خادم هم ستا حضور کې حاضر کړی دی، ووایه دته دا جبل الملایکه باندې یادېږي. ته دته آواز وکړه چې دې امر وکړي غرونو ته چې هر یو له په سر باندې یو غر نه غورځومه، چې تا جړی چې زه ذلیله نه کړم، چې تا جړی چې زه امت ته نشانه جوړه نه کړم. محبوب مې په جړا کې یو جمله وفرمایله، قربان شم د هغې الفاظو نه، قربان شم د لسان نبوت نه. نبی اسلام جلل وی اوایا اوکا آواز محبوبه اوایا چې غر کې کوم قسم ده. محبوب میں جمله فرمایلا اللهم اهد قوم فانهم لا يعلمون. خدای ته ورته هدایت کدا نه پوي، خدای ته ورته هدایت کدا نه پوي. نبی اسلام مبارک د طائف نه را روان شو، ویني را روان شو، ما ویني را روان شو. هغه بدن چې هغه ریخمي بدن دی، ما ووی هغه داسې بدن دی چې تمام دنیا مې طرف جوړه کړې ده، ریخمي بدن د وینو ډک را روان دی. نبی اسلام شپه را باندې په نخله یو مقام کې راله، توجه شته که بند کړم بس اخیری جمله، نخله یو مقام کې را باندې شپه راله. نو جړل مې ما وی سکون نشته، نو قرآن تلاوت مې کولو که د قرآن تلاوت مې قرآن کې رب مې تذکره کړې ده چې قرآن مې کته. نو دغه وخت کې د عیسی علیه السلام په زمانه کې به چې عیسی علیه السلام الله د هغې نه مخکې دا کوم جنات چې ودي به اسمانونو ته ختل. عیسی علیه السلام چې خدای څلورم اسمان ته وخېجو، نو جنات الله په څلورم اسمانه پورې بند کړو. کله چې نبی اسلام تشریف اوري وکړه، نو دا جنات په بیا د لومبي اسمانه پورې نه شوتلې. نو د جناتو ټولې ډلې خورې کړې په تمامه دنیا مشرق او مغرب کې چې وګوره دا څه چل شوی دی چې موږ اسمان ته نشو تللی. نبی اسلام د نخله په مقام باندې د قرآن تلاوت شروع کړو. دغه جنات دغه وخت کې یو ډله راله، رب مې قرآن کې تذکره کړې ده قل اوحي الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. ناشنا आवाज یې اورېدو چې دا څنګه आवाज دی، دا څنګه کلام دی، دا څنګه الفاظ دي. ټول ورته کېناستل، قرآن یې چې واورېدل هغه ډله د جناتو الله مسلمانان کړل. سبحان الله ووایي. الله ورته جمله وویله، وای محبوبه ته په جړا رالی که په انسانانو کې نه په جناتو کې د اوس غلامان پیدا کوم، ته ولې جاړې؟ تا خو زه جړا ته نه پرېږدم. الله به ورته ویلي چې محبوبه ته ولې جاړې؟ ستا د هرې اوښکې نه به زه ملغلره جوړه کړم، قربان نشم د دې جملې نه. ستا د هرې اوښکې او څاڅکې قطرې نه به زه داسې ملغلره جوړه کړم چې د هغې قیمت به په تمام جهان باندې نه لګېږي. ته ولې جاړې؟ ولې جاړې؟ زه به د جناتو کې غلامان پیدا کړم. ملایک خو مې ټول ستا خادمان کړي دي، ټول فرښتې ستا خادمان دي، ټول ملائک ستا خادمان دي، ټول غرونه ستا خادمان دي، ټول درندگان پرندگان او چرندگان څومره مخلوق چې ما سوا د انسانانو نه دي. انسانان به دم غلامان کم په یو چوف باندې، په یو کون باندې، په کون باندې به ټول ستا غلامان شو. خدا امتحان د دنیا د ګوره مخکې ګوره. توجه شته؟ اواز را نغی و چې دغه مؤمنان شو. نبی اسلام مبارک ورته وی زه تاسو تبلیغ چلوي. نبی اسلام مبارک وی چې رالم د دغه ځای نه د طایف کې مې شپه کوله او د دغې نخلې مقابله رالم، نو چې ظلم را سره وشه ډېر، نو عداس نومې یو کسو توجه شته، یا خو ما وی داسې زمانه وه، یا خو داسې زمانه و چې نبی اسلام به خلکو له ورته ورپسې راشئ دا قرآن مې دله راوړی راشئ دا قرآن ومنئ جي تاسو ته دا قرآن ومنه راشه او ما ومنه. یا یو خپل ذوق کې یو جمله ویم بس اخیری جمله ده مهر دې پې باندې بس بلې جمله درته کوم. یهودي وی تورات مې کولو شام کې چې مې وکتل پکې محمد لیکلی شو، ټول وایي صلی الله علیه وسلم. جذبه شته؟ توجه برقرار ده؟ که کانټه پې راخ کم ختم کم توجه شته؟ شوق سره سبحان الله ووایي. محمد نوم مې پاڼه کې ولیده، ما وی دا خو زموږ دشمن دی، پاڼه مې وشلوله، تورات مې بند کړ.
په صوبایي مې بیا تورات کولو وکړ په 2 صفحو کې مې 2 کرته محمد ولید قربان شم د دې لپاره الله وی د دې نوم نه خو ما دنیا جوړه کړ د میم نواله تر داله پورې خو ما ټول دنیا دې نوم کې ګیره کړې ده بیا وی 2 پاڼې مې وشلولې بیا مې تورات د حسین صوبایي مې وکتل په 4 صفحو مې محمد ولید نو چې پاڼې شلولې نو غیبي आवाज شو وی که داسې کې نو قسم دې دا ټول تورات به اوشله خو د محمد نوم به ختم نشي سبحان الله وی دا غیبی आवाज چې مې وریدو نو یریدم نو زړه کې مې محبت هم پیدا شو رالم خپل يهودي نه مې تاسو کو چې دا محمد څوک دی ماته وی دا یو شخص چې د عبد الله زوی دی او اے محمد نامه دا اوسه هجرت کړی دی مدینه ته په مکه کې اعلان نبوت کړی دی بس صرف دې راته وی چې محمد کوم ځای به ځان مکه ماته وی زمون دشمن دی ما وی دشمن دی خو اوس زما جانان دی اوس زما جانان دی وی ښه زه چلو ډېره ووته د شپې مکې ته سفر یې وکړې داسې سفر خو نه وي ډېر سفر و چې مکې ته راورسېد چا ورته هغه خو ډېر وخت شو مدینې ته هجرت کړی د انتظار ونه که سورلی ډایرکټ راته وکړه 450 کیلومتر لار ده پته لګېږي حاجیانو عمرې والا ته بس کې چې ځې نو 15 غنټو لار ده 450 کیلومتر لار ده دا مې وویله په یو میاشت نیمه کې مدینې منورې ته چې ورسېدم چې مې وکته په مسجد نبوي کې یو چهره ناسته ده پړقېږي نو ما پې سلام وکړ السلام علیک یا رسول الله ما ته آواز وکړ ما وی میلمۍ ما وی ها میلمۍ ما ته او دې نه پېژندم ما وی او مې نه پېژندې ما ته وی زه غلام یم نیمه علیو نامې علیو زه غلام یم قسم د صحابه ما او خپل ذوق کې یو من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تا کس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری صحابه ځان داسې جوړ کړ چا به نه پېژنده صحابي څوک دی او پیغمبر څوک دی لباس یې داسې جوړ کړ چا نه پېژنده پیغمبر څوک دی او امتي څوک دی حلیه داسې جوړه کړه چا نه پېژنده اے غلام څوک دی او آقا یې څوک دی د چا تپوس کې د جناب محمد رسول الله تپوس کوم ولې تپوس کې یهودي وما نام مې اورېدو عاشق مې پې باندې جانان مې دی دیدار نه راغلی لیدو نه راغلی ایمان نه راغلی اسلام قبلېدو نه راغلی ما ته وی ډېر دی که تللی دی ورسې په قبر یې سملولم ما د جناب محمد رسول الله په قبر باندې خپل تندی وجنګو رب ته مې آواز وکړ ما وی ربا یا خو به دې په دې سینه کې د جناب محمد رسول الله مینه ناچوله یا دې دا سینه جسم د مینې نه ډک زما دا جسم بغیر د جانان نه نه دې پکار مرګ مې پکار دی چغې وله روحي پروازك اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروا सलाम